بسم الله الرحمن الرحيم. وقال زفر رحمه الله: قليل القي وكثيره سواء، وكذا لا يشترط السيلان اعتبارا بالمخرج المعتاد، ولإطلاق قوله عليه السلام القلس حدث. ما تلق متوجه شي ولسم من دا ویلو چې بحث اول شروع د ازاله د حدث اصغر پدې کې څلور اجزا بیانېږي: فرایض بیان شوي، ارکان، سنن دام بیان شوي، مستحبات دام بیان شوي. اوس څلورم نمبر کې چې ته نواقض الوضو وایي، کوم اشیاء سره اودس ماتېږي، او موږ ویلو مجموعي طور اته اشیاء بیانې چې هغې سره اودس ماتېږي. په هغې کې څلور داسې دي چې هغې سره حقیقتا اودس ماتېږي، او څلور داسې دي چې هغې سره اودس ماتېږي حکما. نو کومو څلور سره چې حقیقتا ماتېږي هغې کې اول نمبر څوک دم، اول نمبر څوک د سبیلینو نه خروج د نجاست، دویم نمبر څوک دم وینه. خو موږ درې واړو امامانو پکې شرط لګولی و سیلان یادم شي که نه، معنا چې داسې حصې د بدن ته تجاوز وکړي چې هلته یلحقه حکم التطهیر. او دریم نمبر پسې څه یو قیح پیپ د دې هم دقه حکم و. او څلورم نمبر پکې به و الټۍ. الټیو کې زموږ درې واړو امامانو قید لګولی و چې ډکه خوله وي، یاد هم شي. د امام شافعي رحمه الله رای موږ ذکر کړی و او د هغه دلیل هم ذکر کړی و چې الټو سره اودس نه ماتېږي، او دلیل یې دا و نبي علیه السلام الټۍ وکړلې او اودس یې ونه کو. خبره راغونډه شوه که نه، منځ کې چوټي شوې وه. امام ظفر رحمه الله توجه، هغه وایي الټو سره اودس ماتېږي لږې که ډېرې، دا پکې نه ده ضروري چې ډکه خوله دي څنګه چې حناف وایي. نو الټو کې درې قوله شو. امام شافعي رحمه الله وایي نه ماتېږي، امام ظفر رحمه الله وایي که لږې که ډېرې اودس ورسره ماتېږي. زموږ درې واړه امامان وایي اودس باله ماتېږي چې ډکه خوله وي، قید لګو. بل امام ظفر رحمه الله بله خبره کوي چې وینه یا پیپ د بدن نه وځي اودس ورسره ماتېږي، دا قید پکې نشته دی چې داسې یو حصې ته تجاوز وکړي چې هلته یلحقه حکم التطهیر وي، دا نه ده ضروري. بس څنګه چې ویني پیپ دا څنګه بدن کې ظاهره شوله بس اودس مات شو، پوه شو پې ورته وګورئ. وقال زفر رحمه الله: قلیل القی، لږې الټۍ و کثیره او زیتې سواء دا برابر دي په ماتوالي د اودس کې. وکذا همدغه شان لا یشترط السیلانو، شرط نه دی په وینې او په قی کې سیلان، هغه بیدل پاک زیتا. د هغه دپاره دوه دلیل دي، ما ته لږ بر وګورئ. یو قیاس کوي په مخرج معتاد په سبیلینو، هلته چې څنګه ظهور د نجاست وشي موږ ویلی اودس ماتېږي، دقه شان په وینې او پیپ کې هم چې ظهور نجاست وشي بس اودس مات شو. ټول پوه شو؟ یوی دا دلیل دی. اعتبارا قیاس کوي بالمخرج المعتاد، په مخرج معتاد منی قیاس کوي. دویمې دلیل چې دی الټو په باره کې چې مطلقي الټۍ کې لږې ګډېرې اودس مې ماتېږي، حدیث بیانوي. ولإطلاق قول علیه السلام، قول د نبی علیه السلام مطلق دی. القلس حدث، الټۍ چې دا حدث دی. الټۍ څه دی؟ او موږ ویلو 63 نمبر ماده د المطلق یجري علی اطلاقه، مطلق به په اطلاق جاری کیږي ما لم یقم دلیل التقیید نصا او دلالتا، تر څو چې د قید دلیل نه موجود شوی، نه نصا موجود وي او نه دلالتا. دلته مطلق دی. نو القلس حدث، اگر چې د ځینې علماو رایې دا ده چې قلس هغه الټو ته ویلی کېږي چې ډکه خولۍ ښه. القی قال فی المغرب کې وایي القلس القی ملء الفم. نو که دغه شان شي که نه چې ډکې خولو الټو ته قلس وایي، بیا د امام ظفر رحمه الله دلیل نه جوړېږي. ځکه هغې دلیل جوړوي په دې دعوه چې لږ الټو مارې اودس ماتېږي، او دلیل کې څه راوړلو؟ ډکه خوله. نه خو موږ هم قایلې. مخکې راځئ جي، تاسو ما ته لږ متوجه شئ. اوس موږ د حنافو رایې په الټو کې دا وه چې ډکه خوله نه وي بیا پې اودس ماتېږي، نه، او که ډکه خوله بیا پې اودس ماتېږي. یو وینه کې زموږ د حنافو رایې دا وه
کسر براوټه کیږي په خوګ زمانه او د سن ماتيږي کله به ماتيږي چې سیلان وکي نو دا غیر بارول دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو څاڅ کې د دو څاڅ کې وینه مانی او دس نه ماتيږي کله به ماتيږي الا يكون سائلا الا به ماتيږي چې دا وینه سائل ای ګور صفه دلیل دی سائل ته او یو څاڅ کې دو څاڅ کې دا صورتي چې سیلان نه یو څاڅ کې دو څاڅ کې سیلان نه کیږي کوم ځای خوږي باغی سره برازایر شي پوهه شي بدلیل مانی خجی او د الټو مبارکي منګه حناب ډکه خلقیت ولې لګو ځکه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل دي چې هغه وی په الټو باندې او د سماتی کې وشي نه خودلی باغی کې او دس اتن تملا الفم الټي چې خله ډکه کی نستا خبره ټیک د المطلق یجري علی اطلاقه مطلب په خپل اطلاق جاری کیږي خو تر څو به جاری کیږي چې کله قید نه دلته قید شته او نسن شته لہذا بولټو د سماتی کی کوم الټي چې ډکه خلې وته وګورئ ولنا موږ د بارا قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لیس فی القطره والقطرتين نشتری به یو څاڅ کی او په دوه څاڅ کی من الدم د وینې نه وځونه او د زګه دا خلا سیلان نه کوي الا يكون سائلا مگر دا ک سائلی رواه الدارقطنی من حدیث ابي هريره امدغشن وقول علی اندار الټو مبارک ډکه خلقیت منګ لګو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول له حين عد الاحداث کله چې هغه شمار الاغاشیا چې هغه او د سماتي جمله مجموعه شمار الو باغی یو دا او د ساعتن تملا الفم یا الټي چې خله ډکه کی الګا دا حدیث چې ده کنه حضرت علی رضی الله ته منسوب کړي دي خو علما فرمایي لم اجده منګ نه مو د غشان البته نبی علیہ السلام نے روایت شته کنه يعاد الوضوء او دس به دوباره کیږي د وونه من اقطار البول والدم السائل والقي ومن دسعه تملا الفم ولل تسبار غلي هغه کی ذکر ده بهر راځي واذا تعارضت الاخبار واسمع الاكبر غري زمونږ د حنابو کما داوا چې الټو کې ډکه خله ضروری ده او بوینه کې سیلان ضروری ده ماته بابا رګوري ښه تکلیف نه راکې مخ کې زو سید باغی دلایل پیش ول نو امام شافعی رحم الله هم دلیل پیش کړي الټو مبارکي چې بیل سلام او د سونه کو امام ظفر رحم الله هم دلیل پیش کړي القلص حدث چې ډایرک په او د سماتيږي نو تطبیق بچن کې نو تعارض را لید احادیث ترمنځ سره یو پیر کې ډکه خلقیت دی یو کې مطلقاً نه ماتېدلو بلکې مطلقاً نه ماتېدلو د ناراضي تطبیق کو اصل حکم دی دا د اصول حدیث او قاعده د اصول احادیث قاعده ده چې کله احادیث منس کې تعارض راشي ظاهرا نو تطبیق وکاو تطبیق مطلب دی چې هر یو حدیث باندې عمل راشي او د یو مصداق یو شی او د بل مصداق بل شی بس یو بل متضاد نشي لنډه ده دین وباسو دلته تطبیق تاسو غوښی امام شافعی رحم الله ویلو 14 سپنه ماتیږي قا ولم يتوزع موږ دا غولټی یادې شډکه خلنی امام ظفر رحم الله وی القلص حدث موږ دا غیادې چې ډکه خلوي او موږ خاصه حدیث کې ډکه خل ذکر کړي نو ګوره تطبیق پکې رااله پوه شئ په وګورئ و اذا تعارضت الاخبار او کله چې تعارض راشي د اخبارو يحمل ما حمل بشياغه حدیث رواه الشافعي کوم چې امام شافعي رحم الله روایت کړي چې الټو معنی او د سن ماتيږي علل قليل معنی به حمل شي وما وغادي رواه ظفر کوم چې امام ظفر رحم الله روایت کړي باغ الټو به حمل شي علل كثير کله چې ډکه خلی پوهه شریبي البته دلته یو اعتراض جواب دی ماته لګ متوجي شي حاشیه کې نقل هم دی چونکه د اصول سره تعلق دی ذکر به کو اصول فقه قاعده دا چې کله دو احادیث منس کې تعارض راشي کنه نو قول صحابي تبرازي یا بقياس ترازي دي کې به اختلاف دی ول بقول صحابي ترازي کا ول بقياس ترازي راجح راي بګدا د قول قول صحابي دا سیو چاقل معنی ادراک نه کیدلو دی وخت کې د حدیث په درجه کې نو به هغه ترازي چاغي کې تعارض به بقياس ترازي او که قول صحابي دا سیو چې ادراک عقل کول به د قياس په درجه کې نه به ول قياس ترازه به رستو قول صحابي ترازه دا خو اصول حدیث خبره د باب المعارضه کې سنت نه پس راځي کا ډېر وتا صلی الله راشده ما ته لګ متوجي شي اعتراض دا دی
چې دلته خو قول حضرت علي شته کنه شته موږ ذکر کړلو او وقول علي حين عد الاحداث جمله او دسعه تملا الفم شته کنه نو تطبیق څه لکې ډایرکټ دی قول صحابي تراشي کنه پوه نه شلې به جواب بای قول صحابي دلته د حضرت علي رضی الله عنه کوم قول له دا د دې ادراک په قیاس نه کیږي عقل نه کیږي قیاسي مسله نه ده او دا د اصول حدیث او قاعده د چکل صحابي قول وکي توجه او ادراک باقل نه کیږي نو صحابي خود دروغ وینه نو معلومیږي حدیث نبی علیہ السلام نه اورېدلې ده د بس ما عملی کا چا نه اورېدلې دا اصل کې په حکم د حدیث کې لنډه دا دلتم دا کومه مسله د علي زنو چې دا وش ماري د دې ادراک باقل معنی نه کیږي نو معلومیږي چا نه اورېدلې نبی علیہ السلام نه اورېدلې دا خو حدیث شو دا څه شو او یو حدیث له بل حدیث خو ترجیح نشي ورکوله یار قیاس کې راغلی دا زید الله ترجیح بیان لنه راغلی قیاس کې ترجیح صورتونه دي ښا فصل فی الترجیح په معنا د رجحان معنی ترجیح چاته وي په دوو هم مثل دلایلو کې یو ته ترجیح ورکولې د وسب په اعتبار سره ترجیح دي ته وي چا په اعتبار سره وسب په اعتبار سره چې یو کې به قوت وي د بل په مقابله کې له ترجیح ورکې او کو یو دلیل ته ترجیح ورکې د اصل به اعتبار سره دا ټیک نه ده د اصل به اعتبار سره دا د دوه آیاتین منځ کې تعارض ده او دریم آیات د یو ملګری شي او ته چې د یو طرف ته خود وشو دا نشي کولای ترجیح د بار ده خو په اصل ترجیح ولا دا نشي دو سنتینو کې تعارض ده او دریم سنت د یو د بار ملګری جوړ کې او چې دا راجح شو د طرف د دو شو دا هم نشي کولای سنت کې یو قدري درجه کې برابر دي دو قیاسینو کې تعارض ده دریم قیاس د یو ملګری شي ته دی له ترجیح ورکوم دي ته ترجیح په اصل معنی وي دا نشي کولای پوه شوي کنه دلته اوس د حضرت علي دا کوم قول له دا هم ولا مدرک بالقياس نه دی دا په کوم د چا کې دی حدیث کې دی نه کوز د دې په وجه ترجیح ورکو دا خو ترجیح په چا شو په اصل شولا دا د رجحان کم تعریف دی په صادق نه راځي هغه څه تعریف دی چې دوه هم مثل دلایل کې یو له ترجیح ورکول په وسب باندې تاسو ګورئ زه ګرانی قصې کوم او خو دې خو ګورئ به متوی ترانیږي ها وخت بګدای راته ویږي به وګورئ لکشن ګرانی نه خو د اصول خبري مخ کتاب کې رواني دي راته والفرق بين المسلكين ما قدمناه الکه امام ظفر رحمه الله یو خبره کړې و توجه شروع لکه کې می ویل چې هغه وی سیلان به نه کنه دي شر قیاس کوي بچا باندې مخرج معتاد باندې سبیلین باندې موږ د دې فرق بیان کړو سبیلینو کې کوم محل طهارت دی الته څنګه نجاست را ظاهر شي نو محل طهارت سره ملق شوی او وینه چې کوم ځای دی په بدن کې ویني شي پیپ تیروزی وینه تیروزی خو کوم ځای خوږي نه خو محل طهارت نه چې کله پاک ځای ته ولګي له وسیله البه محل طهارت نه متجاوز جوړیږي ولته خو به نفسي ظاهر دل سره خارجي دلو او دلته نه فرق هم کړو کنه والفرق بين المسلكين شو دوا مسلك معنا لاري سبيلين وغيرهما يديك يعني هذا سبيلين لاري او نور بدن بلا وينه رواتلا ناغي كما قدمنا مخکې من ذکر کړو ولو قام متفرقا یو جزئیه بیانې ما تلک متوجه شي زمونږ د حناف مسله دا شوله چې بولټو ولا او د سمادي کې چې الټي ډکه خلې داسې د کنه نو کله کله داسې مولي سي الټي سړي لګي خلې تراشي ډکه خلني توي کی به لګي خلې تراشي به توي کی به لګي خلې تراشي به توي کی خو دومره زیاتې شي مجموعي تور کده نتوي اول دومره ډېرې جوړېدلې چې خلې ډکه ولا برداشت به مشکلو دومره ډېرې شولې مجموعي تور نو سپه او د سماتيږي او یا وس به د سماتيږي چې کله مجموعي تور دومره حد تور رسیږي به او د س خلک اختلاف دې ماته لغو کېدی امام محمد رحم الله را ادا ده کنه چې دې الټو شرط پکې داري چې دې مجموع الټو سبب یو وي سبب یو پیرم زړه کچ شو بل به نم زړه کچ شو سبب د ټولو یو او امام ابي يوسف رحم الله وي مجموع الټي با د یو الټو په حکم کې راولو ال چې مجلس یو وي سوي نو کدی یو مجلس کې لګي الټي وي به لګي وي او مجموعه غونډه کې ډکه خله جوړېدل او د سماتيږي او کوم مجلس بدل شوی و دې مجلس کې لګي الټي وشولې ابل مجلس کې لګي وشولې دواله چې راځه مکړلې ډکه خله جوړېدل او د سماتيږي وجه مجلس بدل شوی یو مجلس کې وي
تاسو لږ وګورئ دې کې مجموعه څلور صورته جوړېږي د دې دواړو د اختلاف په نتیجه کې دوه اتفاقي دي ښه دوه اتفاقي کله توجه یو مجلس دی او غني الټي وکړلې چې راجمې کی کنه خلو په ډکیږي ډکه خلې ترسي مجلس هم یو دی او سبب هم یو دی اتفاقی تور او د سماج علت بدل امام محمد رحم الله وی سبب یو دی او امام ابو یوسف رحم الله وی مجلس یو دی توجه بل که یو مجلس کې لګي وشي او بل مجلس کې لګي وشي او اسباب بدلی دي مجلس سبب یوي رلو تک چشوي الته سبب بلی خلی کې ګوت ور کړی مثلا دغه د وجه نشوي یا بل ته سببي نو په دې صورت کې اتفاقا نه ماتيږي ځکه مجلس یو نه دی دغه شان سبب یو نه دی دریم صورت مجلس یو دی اسباب بدل امام ابو یوسف رحم الله یو د سماج امام محمد رحم الله وی نه دي اسباب بدل دي څلورم مجلسونه بدل شو خو مجموعه الټي خلډه کوي سبب یو د امام محمد رحم الله وی سبب یو د اسماء شو امام یوسف رحم الله وی نه د ما ځکه مجلس بدلو فتوا د امام محمد رحم الله په قول الله دا خبره علامه شامی ذکر کړي تاسو پوه شولې کنه او تو ګورئ ولو قا یوسری الټي وکي متفرقا جدا بحيث بدس انداز لو جميع کدا ټول الټي بالفرض راجم شي يملو الفم خلډه کوي فإن ابي يوسف رحم الله امام ابو یوسف رحم الله بنسبانی دا غرای دا یعتبر اتحاد المجلس اعتبار بوي اتحادی مجلس لا چاله چې مجلس یو بس یو مجلس چی کنه دا جامع للمتفرقات فيها دا خبره مخکې کړي و کنه میوا لکه یو مجلس کې چې وسړی آیات سجده ولولي بار یو آیات ولولي سو سجدي لازمي کې دا تاسو ثبت نه قارئ یو ولی ساعات د مجلس چری که ساعت واحده عجیب خبره ده موږ د قالی بیان کو بابا ویل هدايه بو کې التم دا زراته تیر شو به هدايه نکاح کې د مخیری بیان یو سره خزل اختیار ورکې ځان له طلاق ورک هدايه نکاح کې التم مجلس شرط دی مجلس کې ودان لورکې مجلس صفات د روانه شول به قصه بدلیږي التم د الفاظ راوړي او عجیب خبره ده ودلتم دا سبق شو او بس بل عجیب اوري قدرت کې زمونږ د بیان روان دي بيخي ایجاب او قبول له ال د دې چې ایجاب وشي قبول به مجلس کې کیږي که مجلس بدل شي او قبول کیږي به ول اعتبار نه به ال د ویلان دي شکی ساعت د مجلس کا ساعت واحده نو کله ګلدا سکیږي ډیر کتابونه کې خبره یو شي کا تاسو خو پوه شولې کا وعند محمد رحمه الله يعتبر اعتبار بوي اتحاد د سبب ته ځکه لأن الحكم يثبت على حسب ثبوت السبب دا قصه قاعده لیکلې د عالم عیني الکه حکم چې دا سبب دا ټول به سبب موقوف وي دا به تاسو ان شاء الله راشي کا تاسو ما تلک برو ګوري کله چې نه بیان ختم شي کنه به ضد امر او ضد نهي به چې هغه ختم شي به د اسباب بیان دي نو صاحب د وسامي و مسله ذکر کړي تاسو ټول ګوري هغه دا ویلي چې څومره احکامات دي خامخابه د دې لپاره سبب ظاهري څومره احکامات دي منځ د بار سبب وقت دی د ماسپخیم غیر بار د ماسپخیم وقت د مازیګر غیر بار مازیګر وقت د روزې د بار سبب صوم رمضان دی د حج د بار سبب څوک دی بیت دی او د زکات د بار سبب څوک دی نصاب دی نو هر حکم دا متسبب وي بچا یو سبب معنی خنو لک بر غوري سبب بڅنګ پیژنو د غیر بار دو صورت دي دوه قاعده دي یو دا چې مضاف الیه سبب وي صلاه العصر اثر سبب دی صوم رمضان څوک سبب دی رمضان حج البيت څوک سبب دی بیت نو سبب څوک وي مضاف الیه دا قاعده ده لنډه دار چې دار مدار د حکم بچای په سببي نو ځکه د امام محمد رحم الله قول راجه دي علامه شامی چې کوم باب چیړي کنه نو وي سبب یې څوک دی وي سبب یې پلان کې دی به په کې د قدریل پیش کوي چې مضاف الیه د حکم سبب د حکم وي ویږي کنه ته وګورئ خنو سبب څوک دی ول غثیان اغزل خرابې دي سری د زل کچ شي کنه به یو جزیه بیانې ما ته به برګورې لکه جزیه دا کنه ان دې مزیدار قاعده ده جزیه نه د لکه قاعده جوړه کوي قاعده ده یو ضابطه یو قاعده نام و به جنې قاعده قانون ته وای چې هغه د هر باب سره لګي
یا داسې وایي د یو باب نه زیاتو بابونو سره تعلق وي هغې ته څه وایي او ضابطه هغې ته وایي چې د یو باب سره تعلق وي نو دا ضابطه ده که صرف طهارت سره تعلق دی نو ضابطه واورئ بره ګورئ او اصل دواړو ته وایي اصل چې راځي ضابطه داسې ده عام طور ګورې دم ځین کې کښېنوئ لازق شعر نه ورځم بارني اصطلاحات بیانوم کله کله قاعده عام استعمالېږي ضابطې ته هم خلک قاعده وایي لکه دلته هم بقاف لیکلی معنا قاعده نو وخت شي که نه ضابطې لیکلې دوه تې لیکلې بس ټیک ده ښه بر وګورئ چې ضابطه دا ده چې کوم شی د بدن نه راوځي او نجس نه وي هغه اودس هم نه ماتوي لکه لاړې لکه د پوزې دا کم ګندګي ده دا نجسي اودس هم نه ماتوي یا الټه که کوم ځای چې د بدن نه راوځي او اودس ماتوي تخمي ویلو که نه کوم شی چې بدن نه راوځي سم ویل او هغه پاکي اول هم داسې ویل که نه هغه ځي پاکی نو اودس نه ماتوي یو وایه کوم شی چې اودس نه ماتوي پاکه می لاړې نه ماتوي او د بوزو ګندګي نه ماتوي نو بس پاکه می کپړې ورسره بل مازه کیږي اوس دا بل طرف وایا کوم شی چې بدن نه راوځي او نجسي لکه تشبول وینا ډک بول اودس هم ماتوي یو وایه کوم شی چې اودس ماتوي ابا نجس می اوس پوه شئ اوس لږ یو مسله پکې واورئ جزیه د سړي بدن وینې شو او وینه را وټکېدله او سیلان یې نه دی کړی اودس مات شو دغه وینه نجس هم نه ده که د ګوتې سره ولګېدله کپړو سره ولګېده کپړې نه بېلمازه کېږي قاعده وګڼه چې کوم شی اودس نه ماتوي هغه نجس هم نه ها دومره ده چې وینه را وټکېدله تا وچه کړله کپړه باندې بیا را وټکېدله بیا دې وچه کړله بیا را وټکېدله بیا دې وچه کړله دومره زیاته شوله که تا نه وې وچه کړې بېدله سبب یو دی که محمد رحیم الله قول سبب یو دی که دومره زیاته شوله که تا نه وې بالفرض که تا نه وې وچه کړې دا بېدله بیا اودس ماتېږي پوه شئ ورته وګورئ ثم ما بیا هغه شی لا یکونو حدثا چې هغه حدث نه وي لا یکونو نجسا هغه نجس هم نه وي یا داسې ووایه هغه شی چې نجس نه وي هغه حدث هم نه راولي او د دې برعکس کوم شی چې حدث راولي نجس هم وي کوم شی چې نجس وي هغه حدث هم راولي یروى ذلك عن نبي یوسف رحمه الله دا قاعده د امام یوسف رحمه الله نه نقل دا دا صحیح ده لانه ليس بنجس حكما لكن نجاست نه حکما حيث لم ينتقض به الطهاره هغه دا 14 په نه ماتيږي چې نه بنه ماتيږي نو بس هغه شی نجس هم نه نو وما لا يكون نجسا حكما لا يكون نجسا حقيقه هم نه کپڑا نه بل مازه کوي تاسو پوه شولئ اوس ما ته لږ بر وګورئ دا د کومو الټو بیان ولکه دا وهذا اذا قاء مره او طعاما او ماء دا هغه الټی وی چې هغه مره وی لیکي کې پت تروي وبچی یا دی خوراک خلی تراله یا دی وبو بس خلی تراله د معدې نه یاد ساتئ ښه څنګه چې دی وبو معدې ته لاړی توجه معدې ته ورسېدلې معده کې قرار نیولې کنه دی واپس رالی دا الټی حسابيږي ښه بس به بګور ډکه خل دي کنه دا درې قسمه د الټو بیان وشوخه مره تروي وب طعام او امي وب دی مجموع حکم دا و کمیدی نرالی او ډکه خل یو د سماتیږي کډکه خل نه وي نه ماتيږي تیر شو کنه وسلورم شواوري بلغم ما تلک متوجه شي جی یو بلغم هغه چې د خې میدی نراشي خېټه نه سینې نراشي کې خېلمي یو بلغم هغه چې د سر نراشي نو کوم بلغم چې د سر نراشي نو سر محل نجاست نه دیکا نه چې د سر نه کوم شی راشي به نجس هم نه چې نجس نه پاغي او د سم نه ماتي کی دا اتفاقی شول د سر والا بلغم او کوم بلغم چې د میدینه اوچت شي نو هغه کې د طرفین رایدا ده چې هغه منو د سم ماتي کی کوم بلغم چې د میدینه راشي د سینې نه راشي خېټه نه پاغي او دس همدا مفتابی رایدا امام یوسف رحم الله وینا کډه خلی به بدیم ماتي کی پتن لګي پوه شو کنه بلغم په څو قسم شو دوا یو هغه چې د سر نه راغلي هغه کې بل اتفاق او دس نه ماتيږي او کوم چې د سینې نه راشي هغه کې د طرفین رایدار چې نه ماتيږي امام یوسف رحم الله مخکې بشان بیانوي کډه خلی ماتيږي فتور چا بقول الله علامه شمی وي طرفین بقول ګوري وهذا داغ صورت اذا قام مره او طعاما او ماء فان قا بلغما
بلغمی الټی کړه فغیر ناقض عند ابي حنیفه ومحمد رحمه الله لاندې لیکلي کنه لاندې او هو المعتمد الدر در نه مراد څوک دی در المختار بهترین ملغلری کا مختار ملغلری دا شامی متن دی علامه حسکفی کتاب دی په باغی معنی حاشیه وشوله حاشیه اول تنویر ولا بصوارو کا څوک باغی معنی حاشیه وشوله غینوم شو در مختار په باغی معنی علامه شامی حاشیه وکړه لغینوم دی رد المحتار حیران سړی وته راو بس کول مزه تی راځه دې تاسو مو پیږي کنه رد دا د متن دی در مختار دی فغير ناقض عند ابي حنيفه ومحمد رحمه امام ابي يوسف رحمه الله ويناقض اذا قام الفم شکل ډک خلوي والخلاف او دا اختلاف چې په المرتقى من الجوف دا غولټو په بیان کې چې راختلی د خېټینا اما النازل هغه غولټي مرتقي وایي کې اسم فاعل صيغه سره چروخي دي د خو جوابنا اما النازل هغه غولټي چې راشي من الراس تسرنا فغير ناقض بالاتفاق دا د سلماتي لأن رأس دلیل ووري کنه وای ځکه سر محل نجاست نه نزان سره نجاست نه را بار کوي یار نجاست را بار نه کو نو د سپڅ ماته به لأن رأس ليس بموضع النجاسة اغزيد نجاست نه لري ابي يوسف رحم الله لکه امام يوسف رحم الله دلیل وای کما بلغم چې خېټه ناراضي ځان سره به څه نجاست راوړي ځکه مې دې ناراضي ځان سره به څه راوړي لکه څنګه چې د شرمګان هوا خارجيږي څنګه نجاست ځان سره بار کوي نو د سماتيږي دغه شندل د ماتيږي کنه موږ جواب کوو بھائی بلغم چی دي کې چکناهټی کا دا د سرڅ نخلی نه نجاست ور سره نه نخلی او کوم چې نخلی قلیل منی د سنن نه ماتيږي وای شي به وته وګورئ لبي يوسف رحم الله انه نجس دا بلغم نجستي او قاعده دا کوم شي چې نجس یو د سماتي ولی بالمجاوره ذکر د نجس محل سره گاونټو بودان سره نجاست بار راوړو ولو ما غنور دواړه وي طرفین انه لزج دغه خو چکنا هټوي لا تخلله النجاسه پکې خلل هغه ور سره یوځي کیږي نه تخلل پکې نجاست نه کوي یعنی نه پکې ور داخلي او کم چې داخليږي او ما يتصل بي واغه چې متصل کیږي د بلغم سره نه قليل وي والقليل في القي غير ناقض او قليل بولټو کې غیر ناقض وي تاسو پوه شولې ولو قادمن به برو ګورې لگا اولنې دریو خو حکمو هغه ترویو به خوراک او به او څلورم نمبر څوک بلغم او څلورم نمبر وینا ما تلک متوجه شي څوک وینا راو غورځي نو به وینا دوه قسمه ویني الټي یو هغه چې هغه چمچم ویني یو هغه چې هغه عام ویني سیلان والا نو سیلان والا کې د شیخین رائے دار کلک ویو کډیر یو د سپماتی کې ځکه وینه د وینه کې لک ډیر نشته خو چې سیلان بکی بس ماتی امام محمد رحم الله وینا د کوم ډکه خلف کار دا خو طرفه د شیخین بقول فتوا دا او کوم چې د چمچم ویني منجمد وینا هغه کې به ټول اتفاق دي چې الله به د سماتی کې چې ډکه خلوي کني به نه ماتيږي پوهه شولې به وته وګورئ ولو قادمن کچری الټي وکړې دی ویني سورتي اوله او والق خدا چم يعتبر فيه ملء الفم معتبر دی بدی کې ډکه خلطوب سیلان نه ځکه دی کې سیلان نه لانه سودا محترقه دا اصل کې سودا اتور ویني سیزل شوی دا حقیقت کې وینه نه دي سی وای سودا یو مستقل شی دی ها تور وان كان ما يندم سورت او کشری ما يعوي فكذلك عند محمد امام محمد رحم الله وسم بکی دغه خلطوب شرط دی مل الفم اعتبارا بسائر انواعه قياس کید نور پنور انواع د الټوبانی هغه کډه خلطوب شرط وعندهم شيخين وی انسال بقوه نفسه کله خپل بک سیلانو ينقذ الوضو بس او د سماتي سیلان کافی دی اگر وان كان قليلا اگر کله ډکه خلنی وجه ځکه میاده چې دا کنه د محل نجاست دی او محل نجاست نه چې وینه را بار شي او سیلان پکې خو به د سمات شو څولټي خو نه دي ځکه میاده ليست بمحل الدم محل دم نه دی بلکې محل نجاست دی فيكون من قرحه في الجوب نو معلومیږي دا وینه د زخم نه راغلي د چې زخم قرحه دی که قرحه دی قرحه وته وي زخم دی په خېټه کې دا غي نه راغلی او زخم نه چې وینه راشي او سیلان پکې نو د سماتيږي کنه
ولو نزل من الرأس الى ما لان من الانف تاسو لګو ګورئ دغه وینه ده دا پوزه باندې رااله نو اودس به علاماتیږي چې ظاهر شي ښه یعنی هغه ځای ته ظاهر شي کوم ځای ته چې حکم د تطهیر ملحق دی اما تاسو ویلو د پوزه د نرمه حصہ سره دلته حکم د تطهیر دی کنه غسل کې بداینځي نو کدل ته وینه رااله او د سمات دی او کدل ته نه د غړو کو د کدن نه نه به اودس به نه ماتيږي ولو نزل من راسي کدا وینه راشي د سر نه اله ما اغه ته لانه چې کوم نرم من الانف د پوزینه نقد الوضوء بالاتفاق او دس بالاتفاق ماتشي لوصوله زك داوين را ورسد الى موضع داس وزيت يلحقه حكم التطهير شغيتا ملحق ده حكم د پاکوالي فيتحقق الخروج خروج په نجاست کی شرط دی نو هغه متحقق شو خروج کله کیږي چې پاک زیتا متجاوز شغه وشو والنوم مستجان